الله الرحمن الرحيم. باب جواز الانصراف من الصلاة على اليمين والشمال. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف على يمينه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. دے باب کی حدیث بیانی دیوے مسئلے سرے تعلق دے. مسئلہ دارا چکل سڑے منزو کی او بیا پاسی بالفرض جماعت نوزی یا امام دے مسلوانی اولار دے قوم تا مخکئی نو پکا مغاڑا بگرزی خلاص طرف تا براتا ویگی او کگس لاس طرف تا براتا ویگی. دا وڑے وڑے خبری لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی ثابتی وی پر یہ وجہ مسلمانان دا غید از دا کولو کوشش کی. مونز چدیو کس تاخو خدا کپا خیر غاڑا پاسی او کپا گس غاڑا پاسی. امام چی منزو کی نو پا خیر غالم تاویدیشی او پا گس غالم تاویدیشی دا دوارا کارون جائز دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دواړه کارونه کړی دي لہذا د یو مسلمان کار بدایي چې هغه دواړو ته جایز به وي. مسئلې نوعیت خو دغه دی خي طرف لا ترجیح هم ورکړی شي. د هغې وجه دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عام عادت هغه دا دی چې خي طرف له به ترجیح ورکوله عامو کارونو کې. مثلا مونږ چې کله سلام کو یو بل سره نو ګس لاس نه ملاو بلکې خې لاس ملاو. داولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خې لاس ملاو کړی ګس لاس نه ملاو کړی. دلته دا ضروری ده خوراک سکاک چې کوي بنی آدم نو پکار داري چې خې لاس باندې وکړي په ګس لاس دی نه کوي. فرمایل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان پگس لاس خوراک کی اور شیطان پگس لاس باندې سکاک کی. دا گس لاس زمونږ لاس دی دا پاک همی لیکن د ذمہ داری جدا دی او د خلاص ذمہ داری جدا دی. ملاو لکه مونږ خلاص ملاو گس لاس نه ملاو ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم گس لاس نه ملاو کړي. خوراک چې کله کو نو په خلاص وکو په ګس لاس ونه کو چې چیزکو نو په خلاص بس کو. اوس په چه ټایم د یو ساعت بس چلل شي نه بیا ځان ته وګوره چې تاسو په خلاص کې که په ګس لاس باندې کې ټول خلک په ګس لاس کې په خلاص باندې ډوډۍ خوري په ګس لاس یې پیاله نیولې. دا وړه خبره ښکاري خوراک کا کر چا کړی دی هر څوک کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې خپل طریقه دغه ور داخله کړی ده چې په خلاص بخوري او په خلاص بس کی. او څوک چې په ګس لاس کی ناغه د شیطان ویل دا چې مشرانو د خپل مشرانو سره ناسته کړی کنه او هغې د دین نه خبر وی نه هغې به ورته ویلي چې ستا پیالی د ښکته پرتی لاس کې مه نیسه څوک تختی نه درنه په خلاص باندې ډوډۍ وخوره. ډوډۍ چې د خوله کې واچوله نو بیا به په ګس لاس نه راوچته بلکې ښي لاس باندې به پیالی راوچته کې نو ستا په چای به لږ ټایم هم لګي. د ماشومانو په شان ژوندی ژوندی ډوډۍ مه خوره معدې خراب یم په دې چې پټی لګولي پس یو ګوټ یو ډوډۍ ورپسې یو ګوټ ډرز ترکې مې پورې چې یو انسان د خپل خوراک نه خوند نه یې اخیستی مزه یې ترې نه یې اخیستی دی په آرام نه یې خوړلی اوس کلی او په دې باندې غاښونه ښه نه یې والې جامې نه یې والې ډېرې دومره دا خوراک سکاک فایده نه کوي. دا د ځناورو باندې خوراک ده نو ښکاري خدا ورکوټې سنت لیکن دې کې ډېر تعلیمات دي. خیلاس یمین
برکت ته وایي ښي طرف کې ډېر برکت دی. د دې وجې نه رسول الله وسلم چې ورغی بالفرض یو کار به شروع کو د ښي طرف نه به شروع کو. مثلا دا جمعات ته عبادت شروع کیږي د ښي طرف نه به شروع کی. چا سره ملاوېده به نو ښي طرف نه به شروع کړه. داسې دا نه چې هره غاړه نه روان شو. ښی طرف ډېر برکتي دی. دارنګې مونږ چې کله ذکر اذکار کوو نو پای کې تعلیم دا دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا په ښي لاس وکړی شي. اکثر خلک بار نه راشي د دین د زده کړې دپاره هم راغلي بسترې ورسره وي د هغې امیرانو ته هم پته نه لګي په ښي لاس هم ذکر کوي په ګس لاس هم کوي. دا پیغور نه ورکوو دا دې ته اوږدوالی وایي. دا قوم اوږده قوم دی د دې سوچ رستو راځي. په ګس لاس باندې خلک واړه بول او لوی بول پاکوي پوزه پې سوڼوي په د الله نوم نه یادوي. د الله د نوم د شمیر چې کوم دی ګس لاس ذمه داري نه ده ښی لاس دی. نو ښی طرف برکتي هم دی او عبادات اکثر و بیشتر په ښي لاس باندې کېږي. خوله کې اوبه په ښي لاس اچولی شي. مونږ ډېر دي په ګس لاس اچوي اوبه واچوئ په ښي لاس باندې خوله کې به د ښي لاس ګوته وهئ او پوزه چې سوڼئ نه بیا به ښی لاس رستو کې په ګس لاس بیا سوڼ کې. د اوږدو د غفلت ژوند مه تېروئ. دا وي خیال منه خیال ولنه ته چې یو کار کوې نو ستا خیال کوم ځای ځکه دا ځای دا اوږده قوم دی ویښ قوم نه دی. کم کار چې کوې تاله په کار دا چې د هغې ټول ضرورتونه تا مخې ته ایښي او ته ویښې چې دې وخت کې زه څه کوم د کم سیز استعمال ضروري دی. دا ویښ قوم په کار دی موږ له اوږده قوم نه. د ښي لاس دومره حیثیتونه دي دومره د هغې ثواب دی. طواف هم چې شروع کېږي ښی غاړه نه شروع کېږي. د کعبې طواف ښی غاړه نه شروع کېږي او په ښی غاړه روان. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې کله به یې څه شی ورکو چاله د کوم سړی چې به ښي طرف ته ناست و ناول به یې غله ورکو. لکه مسواک دا به اول هغه چاله ورکو چې به ښي طرف ته ناست. د خوراک څښاک څیزونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم مشران له مخکې نه ورکول کشران له به یې ورکول. دا خپل عمل کې دا لږ پیدا کېدا شي. زمونږ خیال دی چې دا ماشوم دی دا مشر دی عزتمند دی خو دا ماشوم دی به څه کوي بې صبره دی. ماشوم بې صبره دی دې وجې نه چې کله خیرات میرات شي واده ماده نو ماشومان د ټولو مخکې کوي. سنت طریقه ده خلاف سنت طریقې سره لګیا دی خلک. مشران رستو کړی شي په خوراک چې کله به یو شی د خوراک راغی مجلس ته او بالخصوص نوې میوه چې براله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خپل هم نه خوړله بلکې مجلس کې چې بعد ټول نه څوک کشر او نغله به مخکې ورکړه. زموږ نه مشرانو ته دا معلومه ده نه کشرانو ته. بار کیف د ورکړو راکړو طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت مسواکونه چا ډېر شی راوړل هغه تقسیمول نو په کې مشران کتل هغه مشران له ورکوله. ماشوم په مسواک څه کوي دا وړې خبرې لیکن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ادب دی چې موږ ته ښودلی دی چې کومه طریقه باندې ادب پکار دی. نو سړی چې مونځ وکړي خاص کر امام چې مونځ وکړي نه دی په ښي لاس هم تاویدی شي او په ګس لاس هم تاویږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په دواړو غاړو تاویده خو اکثر د تاویدو غاړه د هغه ګسه وه په ګسه غاړه باندې به تاویده اکثر. ګسه غاړه څنګه وي چې سړی مونځ وکړي نو مخې قبلې طرف ته وي نو ګس لاس چې کومې غاړې ته راځي بس دغه ګسه غاړه ده هغې طرف ته به تو شو. خو دې حدیث کې هم دغه مسله ده خو دې کې موږ ته یو لویه پویه راکوي. پویه دا ده چې یو کار په دوه طریقې جایز دی دواړه ثابت دی یا جایز دی یا گنجایش ده نه ته پکې د ځان نه یو خاص کوي نه
چې هغه یو د نیولی دی او بل د پرېښی دی. کله به داسې کوي او کله به داسې کوي. او که بالفرض یو سړی په دې دوو کې چې دواړه جایز دي، یو پکې خاص کړي او بل ګناه ګڼي، نو دې کې د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه تنبیه ده چې داسې مه کوئ، دا به ګناه وي. عبدالله بن مسعود فرمایي ګناه څومره ده، نو هغه ته زده کړه. دې کې وایي عبدالله بن مسعود ډېر لوی صحابي دی، جلیل القدر دی. د قد نه لږ چیت و بېشک، خپې هم ډېر نری نری وي. یو ځل ونې ته ختلی و، لاندې ناست سیدنا عمر وکتل، نو خپې ډېر نری نری وي، ډېرې باریکې باریکې خپې وې، نو هغه وخاندل. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وفرمایل دا په میزان کې د ځمکې او د اسمان نه زیاتې درنې دي. نریوایل ته مه ګوره، په دې کې چې څومره پوهه الله یخې ده، کم دین یې پکې یخې دی، کم علم یې پکې یخې دی، هغه ډېرو کمو خلکو کې دی. او دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل تمسکو بهدی ابن ام عبد. ابن ام عبد دا عبدالله بن مسعود په دې باندې شهرت راغله. عبدالله بن مسعود چې تاسو ته څه وایي، نو هغې باندې کلکې منګولې ولګوئ. د دین باره کې هم دا فرمایل چې عبدالله بن مسعود ښه پوهېږي. او دې وجې نه چې کله کوفې ته دی ته که نه، د سیدنا عمر په زمانه کې دی هغه لېږلی و، نو هغه خلقو ته ویلي و چې زه د ډېر زیات محتاج یم، خو زه خپل احتیاج قربان کوم د دې لپاره چې تاسو ته دین پوره در رسي. دا ډېر جلیل القدر صحابي دی. دی وایي چې لا یجعلن احدکم للشیطان شیئا من صلاته. په تاسو کې د یو سړی شیطان لا په خپل لمونځ کې برخه نه مقرروي. دا سخته جمله ده. لمونځ د الله لپاره کوي، نو په خپل لمونځ کې د شیطان لپاره برخه مه جوړوه. څنګه برخه؟ یراک د خیال لای چې ان حقا علیه چې د لپاره ضروري ده الله ینصرفا چې دی به د لمونځ نه نه راوړي الا عن یمینه مگر په خلاص. یعنې یو سړی که دا کوي چې زه صرف په خلاص راوړم، په ګس لاس به نه راوړم، نو دی څه چل کوي؟ دی په خپل لمونځ کې شیطان له برخه ورکوي. یعنې کارونه دواړه جایز دي، په خلاص کې راوړی هم ټیک ده، په ګس لاس کې راوړی هم ټیک ده. خو که یو سړی دا وایي چې نه نه بلکل په خلاص نه بغیر سوال نه پیدا کېږي، نو دا سړی شیطان لا برخه ورکوي. یعنې لمونځ باندې رحمان راضي نه دی. په دې کې موږ ته قاعده ښیي. قاعده دا ده چې کم دوه کارونه جایز دي، نو دواړه کولی شي. که یو کوي او بل کوي، ته به یو بل پورې به خاندې نه، د هغې لا څه کوي څه کوي. او دواړه کارونه جایز دي، په یوې عمل وکړو. په دې عمل کې دا لانجه ډېره زیاده ده، بې کچه زیاده ده. عوام هم دغه شانتي دي او علما خو د هغې د پاسه دي چې هغه په یو بل جایز کار عمل وکړي که بس بیا دې ته ګوره جامې وباسي د سړي نه دي. دا طریقه نه ده چې دواړه کارا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. نه زه څوک یم چې زه د هغې مخالفت کوم. یو دی په یو باندې عمل وکړي، بل دی په بل باندې وکړي. دی د پوره نه خاندي، دی د پوره نه خاندي. په دې که عوام پوه شو نو خبره به سمه شي. په دې ځان پوهېدل پکار دی. خو که ته یو ضروري کوې چې نه دا یو ضروري ده او کارونه دواړه د پیغمبري، نو تا بیا شیطاني کار کړی. داسې ډېر شي څیزونه زموږ عمل کې شته دی. یو بني آدم وفات شي، مړ شي، هغه پسې خیرات مونږ کولی شو، د 3 شپو نه وروستو خیرات کولی شو. دا هره شپه کېږي، بیا په 4مه شپه هم کېږي، په 5مه هم کېږي، دروازه هم کېږي. دا نه ده ضروري ته خامخا د شپې خیرات وکړي. اوس که سړی وي چې نه جي اور وځې پس به کوم مخکې نه کوم، دا خو روزانه کېدی شو. تا پکې ولې دا اومه خاص کړه؟ څه چل دی پکې؟
تاسو تاریخ وګورئ او بیا خاص کر زمونږ د دې ملکونو په دې علاقو کې زمونږ د کلي کې هم پخوا هندوانو دلته هندوان پاتې شوي دي. کم دو مختلف قومونه مختلف عقیدو والا خلق چې یو بل سره اوسېږي نو دوی د هغې هغه رسم و رواج خپلوي اثر قبلوي یو بل دا اثر ممکن د هندوانو دی تیجا وایي هغې و مروز باندې چې کوم خیرات کوي دی ته تیجا به هغې ویل دا به هندوانو کوه. اسلام دا نه و چې ته په اومه شپه وکړه. اسلام دا وایي چې ته هر وخت کولی شي خو چې کله تا هغه اومه شپه خاص کړه نو معامله دې خرابه کړه دا د شیطان برخه ده. نو بیا نه کوي چې څلوېښتمه شپه شي نو بیا وکړي دا هم د هندوانو رسم ده. څلوېښتي دی وي څلوېښتي دا خیرات دی عام رواج دی پویه خلک دې مصیبت کې گرفتار ده په دې ثواب نه ملوي په دې دېرشمه شپه باندې نه کېږي په شله باندې کېږي دا هره شپه کېږي. او دا د هندوانو هغه رسم دی مشرانو کې هو هغه مشران ورو منتقل کېږي خلک پې عمل کوي تر اوسه پورې بیا نه کال پس چې کوم دی ورته مړ ور یاد شي د دې دا ترتیب چې دی دا هندوانه دی مسلمانانو نه ده. بل دا هم ذهن کې ور واچوئ چې یوازې رجو ته خیرات نه وایي دا شی ختم کړئ ورو رجو خیراتونه ختم کړئ. یو بني آدم که یو وخت بار ډوډۍ وخوري څه فایده ده ورته یو مجمه خوري یو بني آدم که په څلور کسه یو مجمه خوري نو که سړی داسې وکړي چې په ځای د دوو دریو دیګو باندې یو 10 جوړې کپړې واخلي او داسې غریبانان له ورکړي چې د هغې جامې نه وي نو جامو جون خوي یو کال خوي کم از کم که نه کم سے کم یو کال وي و ترکه مې چې دغه غریب غربا هغه 10 جوړې جامې اغوندي نو ستا مړي ته به ثواب مسلسل رسي. دغه شی ښه دی او که نه دا د یو وخت ډوډۍ ښه ده خو دې کې یو چل دی چل دا چې په دیګونو باندې چې دیګ وکړنګې که نه نو نوم وشي چې پلانکي پلار پسې خیرات وکړه چې دیګ نه یې کړنګېدی نو داسې شو باندې ګوره پلار ته هېر ده موږ ته ډېرو خلکو ویل ګوره دا پلار پسې خیرات نه کوي ما یې چې موږ کوم خیرات پلار پسې کړی چې پلار نه شي کولی پوه شئ دروغ وایي خلک ترکې مې چې دې ډوډۍ نه یې خوړلی که دې هغې ته خیرات نه وایي. 1998 کې ما یو کتاب لیکلو ورکوټه غوندې مستون اسکار او دې ټول ثواب ما خپل والد صاحب ته بخلو ما سبق وی هغه روزو کې په ما خپل پیسې لګولې هغه تقریبا د 2200 په تعداد کې مونږه مفت تقسیم کړو او آی کتاب اوس دغه شکل اختیار کړی مستون اسکار غټ کتاب ده دې ثواب برسي کې باندې رسي خودل دا واړي خلقو دا چې یوازې دغه ثوابونه ټیک د ضروري ده یو سړی غریب دی هغه له ورکړه چې وخوري انکار نه کوو د هغې نه خو زموږ دپاره بهتري هغه په صدقه جاریه کې تا یو فوټ ځمکه واخېسته جومات کې ځای کم دی تا یو فوټ پیسې ورکړې د یو ګز پیسې ورکړې جومات ته جوړ کړه دا لږ اجر دی دا خو ستا د آینده نسلونو دپاره هم کافي دی ثواب دی ته وایي خیرات دی ته وي خیرات رجو ته نه وي خیرات د خیر جمع دی خیر نیکۍ کولو ته وایي یو ځای جومات کې د پکي ضرورت دی پکې واخله بس ولګوه خلک به استعمالوي بلب ضرورت دی بلب واخله دا واړه واړه خیراتونه وي ستا په خیال دا بلپونه چې چا لګولي دي د دې لاندې قرآن ویلی شي حدیث ویلی شي درس کېږي منځونه کېږي دا ثواب کمیږي چېرته یا بندیږي د صحابي مور وفات شوې وه نو هغه ویل چې یا رسول الله مور پسې خیرات کوم نو هغه ورته فلانکي ځای کې کویې وکنه کویې وکنه ونه شته دی خلک هلته راځي ارام کوي مرغۍ هم راځي هلته ارام کوي خو اوبه نشته
کوی چې وکړې نو د هغې ثواب چې کوم دی هغه ام سعد ته وبخښه چې یا ربه دا زما د مور دپاره دی. تا دا حدیث څوک بیانوي؟ دا او تر کومې پوه چې د ملا صاحب خېټه غوړه نه وي که نه نو تر هغې پورې ته خیرات نه وایي. دغه هم خیرات دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. مقصد دا چې خیرات هر شپه کېږي، درېو شپو نه علاوه هر شپه کېږي. ځان تیارول جدا خبره ده چې سړی ځان تیاروي په شپږمه کېږي اومه اتمه نهمه لسمه ځان له مسله ده. لیکن دلته خدا نه او تیار سړی دی په اومه به کوم بیا څلوېښتي به کوم بیا به کال کوم. مسله په دک کې ده. او چې کله مونځ غوندې عمل سړی پای کې دوه جایز کارونه وي او یو جایز کار ته لازم وي او د هغې نه سوا بل ته ګناه وي نو رسول الله سیدنا عبدالله بن مسعود څه فرمایي دا د په مونځ کې شیطان له برخه مقرر کړه. خپلو اعمالو کې شیطان مه خوشحاله وي، الله او رسول راضي کړي. دلته کې مسله دا ده کله او دا خبره اورئ چې کورونو کې زنانه هغه ښځه په هر چا زور اورئ. دا دې سړی نه وایي چې په ما ښځه زوروره نه ده، بلې د انسان ژوند تېرېږي یو بل سره. بعضې خبرې به یې سړی مني، بعضې خبره به یې ښځې مني. او بد مه ګڼئ زموږ اکثرو خلقو باندې ښځې ډېرې زورورې دي، دومره ډېرې زورورې چې هغه د هغې د حکم خلاف نشي کولی اگر چې الله او رسول ناراضي. دومره مینه نه دي کول پکار ښځو سره. ښځه د نارینه دپاره د ده پایه ده. کور چلیږي په دې باندې چې ښځه او خاوند وي. چې ښځه خاوند نه وي، مینه محبت نه وي، تعلق نه وي، بیا کور نه چلیږي. زموږ د خبرو دا مطلب نه وي، مطلب دا وي چې ته د هغې مینه په ځان دومره سورګې چې تا ته ښه پته وي چې دین د رسول الله وسلم دا دی او د هغې نه مجبوره شي او بل خوا ځې نو ته به کافر سره مخالفت وکړې. ته مسلمان نشي پوهولی، د مسلمان د غلط خبرې مخالفت نشي کولی، نو د شیطان به څه مخالفت وکړي. دا کمزوري مه ښکاره کوي. دا څلوېښتی او دا اومې دا ښځې کوي په ښه سړو باندې او ورته شونډ بوټ کي به دی وي ټیک ده. دا یې ښه طریقه دغه ده چې ته په ارام کښېنه، دا ستا کار نه دی. ابه خفه وي، میاشت به خفه وي، 2 میاشتې خفه وي، پیغور میغور به هم درکوي چې زمونږ د کور کې څه قدر نشته وایي به. دا د وهلو ټکلو خبرې نه وي، بس خبره یې مه منه. یو داسې خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف وي هغه مه منه. په خپله یو وخت داسې راشي چې هغې کې سمجھ راشي، پوهه راشي. نو دی وایي چې دا ولې ایران نه حق علی الله انصرف الله منه لقد رأیت النبی صلی الله علیه وسلم کثیرا، یقینا ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات لیدلی و ینصرف عن یساره چې هغه په ګس لاس راتاوېده. اکثریت ته تاوېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا په ګس لاس باندې و. دې وجه نه صحابه کرام دا فرمایي چې مونږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغې طرف ته ودرېدو په کم طرف چې به هغه راتاوېده. کتل به هم دا چې مونږ د مخ ووینو. هغه جماعت کې ټول لیدی شي، خو اول لیدل چې دی مونځ وکړي نو څنګه وي که نه، د مونځ اثار وي په انسان باندې، د خفګان اثار وي، د خوشحالۍ اثار وي. نو هغه ړومبني اثارو لیدلو دپاره زمونږ کوشش دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ووینو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره د صحابه کرام محبت دومره دی چې دغه لږ ټایم چې کله قبلې ته یې مخ وي نو هم نه برداشت کوي، ته یې موږ ته کله مخ کوي چې موږ ولیدی شو. بهر کیف حدیث کې موږ ته دا مسله ښکاره شوه چې یو سړی مونځ وکړي سلام یې وګرځو نو که دی امام دی نو هم او که دی ځان له یو سړی دی نو هم دی خو پاسي خو څه وخت پاسي به که نه ځي به نو دی په ښی غاړه وځي او که په ګسه غاړه ځي، په دواړو باندې ګنجایش شته دی. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې د مونځ نه پاسېده قوم ته به یې مخ کوه نو بیا به په ګسه غاړه تاوېده او اکثر به دغه شانتې و. نو که اکثریت سړی دغه شانتي وکړي خیر دی، لیکن لازم دی نه ګڼي، ځکه چې بل طرف ته کار چې کوم دی هغه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د هغې ثبوت شته دی. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.